مونږ په یو کور کې چې دین خزه او خاون او یو لور و نو دوی به خپل ډېره خسته زندگی کوله خو اخر کې د دې خزي خاون بهر مکته مسافرۍ لاړلو. عزتمن د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوی وي حتما د زموږ هم دا چینل د سبسکرایب کړئ خو کې وسره ټلې نشانه وهئ چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. عزتمن د دې خزي خاون چې بهر مکته مسافرۍ لاړلو نو په دې کې د جنۍ پیغله شوله خو دې خزي به خپل لور سره ډېره مینه محبت ساتلو او په هیڅ خبره باندې به یعنی نه خفه کوله. عزتمن زمونږ دا ویډیو د ته اخره پورې باندې کې ډېر ښایسته غټ عبرت پروت دی د خپلو بچو مستقبل څنګه وکړو. د دې سړي 2 کاله بهر وشول او کور ته به یې ډېر ښې پیسې رالېږلې او دا که یوه لور وه نور بچي یې نه وو خو ده ته هم دا خپله لور ډېره نظمونه غټه کړې وه او ډېره ورته ګرانه وه ځکه چې دا لور یې څه خفګان ته نه ورکړې او نه یې پسې داسې غږ کړی او نه یې د څه نه منې کړې وه او دی به د ورکوټیوال نه په سکول کې سبق ویلی کې وخت تېرېدلو چې دا جنۍ 8 ته شوله او دې سره غټه هم شوله. دې کې څه وخت د دې د پلار کاروبار خراب شولو او سړي په خپل کور باندې پیسې بندې کړې ځکه چې هلته کې هغه د خپلې د تېرې خرچې هم نشو کولی د ځان نه د خوراک څښاک خرچه یې نشو برابرولی چې څومره به خرچه کمېدله نو دومره به یې لور سره مینه کمېدله خو د مور به یې لور سره هغه شانتې مینه ساتله ځکه چې خاون به چې ښځې ته پیسې نه رالېږلې نو لازمي ښځې به دلته په لور باندې لږه غوندې سختي کوله چې لورې ته خرچې سره لږه غوندې ګزاره کوه. هلته کې ته پلار غریب دی مسافر دی او کار مال نشته دی او لږه غوندې ګزاره کوه نو لور خو به یې هغه شانتې ښه اوایي خرچو باندې مخته وه او لاس یې په پیسو باندې نه نیولو نو دا لورې د خپل مور نه خفه شوله او ویې ویلې چې تا ماته داسې خبره ولې وکړه. مور ورته ویلې لورې ځکه مې درته وکړله چې د پیسو سره لږه غوندې ګزاره کوه دا 3مه میاشت ده چې پلار دې کور ته پیسې نه دي رالېږلي او ټلیفون کوي او په ټلیفون کې دغه وایي چې یعنې ګزاره کوئ او دلته کې زما کار مال خراب شوی دی. خو دغه جنۍ دغه د ښځې چې دی دغه یې کې ولور وه او دا چې د مور چې دا خبرې واورېدې او مور سره یې جنګ وکړو نو دا د شپې د کور نه بهر ووتله. خو عزتمنو جنۍ روغه وه ورانه نه وه څومره چې روغه وي خو چې د شپې د کور نه ځان ته بهر وځي نو لازمي ښایي یو سړی پرې غلط ګمان کوي وایي چې ښایي یو سړی وایي چې دا جنۍ ښه نه ده بده ده. منو دغه جنۍ چې د شپې د کور نه بهر ووتله نو په لار کې هلکانو ونیوله او په زور باندې یې ورسره غلط کار وکړو. جنۍ ډېره مجبوره شوه واپس خپل کور ته راغله او ځان یې په خپله باندې تېزندۍ واچوله ځکه عزتمنو چې د دې عزت هو لیلام شو او بیا چا کولم نه. عزتمنو هېڅکله خپلو بچو سره داسې مینه مه کوئ چې تاسو نه یعنې بې اصله شي په معمولي خبرو د نه خفه شي او بهر د نه وځي تاسو بیا په دغه خپلو کارونو باندې خپلېمانه وئ. زموږ ننني معلومات ته دې پورتني معلومات دپاره زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ خوا کې سره ټلې نشانه ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دررسېږي.